په ورلډکپ کې انګلینډ لا شکست ورکولو نه پس بیګا په افغانستان کې ډیر زیات مطلب یو جشن شوی دی، یو ډیر غټ سلیبریشن شوی دی، افغانانو ډیر غټ سلیبریشن کړی دی او په کار هم د ځکه په غي باندې چې کوم غم راغلی او د دې خوشحالۍ نه مخکې زلزلہ چې کوم راغلی و، مجیب الرحمن خپل مین اف د میچ د افغانستان زلزلې زدګان د پاره ډیډیکیټ کړی دی. راشد خان هم د میچ نه پس شین واټسن له انټرویو ورکړی چې هغه کې هم ډیر خولي خبرې کړې دي، خو به پرون چې کوم میچ شوی دی هغه د افغانستان لومبنۍ ګټه و په ورلډ کپ کې جی، او هغه هم د دفاعي چیمپیون 2019 ورلډ کپ وینر ټیم سوکو انګلینډ جی. انګلینډ له شکست ورکول په انډیا کې افغانستان د ورلډ کپ لومبنۍ ګټه د انګلینډ خلاف ترلاسه کړي. راشد خان چې کوم خبرې کړي په هغه بعد کې خبرې کوو، خو راځو د افغانستان چې کوم نیکسټ میچ ته هغه په 18 تاریخ ته او هغه نیوزیلینډ سره دی، په 13 تاریخ نیوزیلینډ سره میچ ته، او بیا بل میچ په 23 تاریخ په 23 تاریخ باندې پاکستان سره میچ دی جی. میچونه اوس د افغانستان هم سخت میچونه را روان دي او د پاکستان هم سخت میچونه را روان دي. بیګا چې کوم انګلینډ میچ بایلل ادي فائدہ ډایرکټلی پاکستان ته هم را رسي او افغانستان ته خو ابویسلی فائدہ را چې افغانستان یو وینینګ لار باندې روان شو، د ګټي په یو لار باندې روان شو جی. اوس نیوزیلینډ سره چې کوم میچ هغه د پاره په افغانستان چې کوم ټیم دی ای به برپور تیاری سره او دغه حوصله چې کوم وی هغه بلند وی جی. اوس پر راشد خان باندې خبرو کو جی. راشد خان د میچ نه پس شین واټسن نه انټرویو ورکړی دا چې کرکټ یو واحد سورس ته، یو واحد ذریعہ د افغانانو د خوشحالولو د پاره. افغانان په کرکټ باندې ډیر زیات خوشحاليږي چې کله موږ میچ وګټوي، ډیر زیات خوشحاليږي او افغانستان کې کرکټ خوشحالي واحد ذریعہ ده جی. کوم زلزلہ راغلی او هغه کې ډیر زیات نقصان شوی دی، خلکو تقریبا وای هر څه ایوریثینګ چې کوم دی هغه لوس کړی دي، او بیا هم په دې کرکټ په دې میچ باندې وای زو میل درم چې ډیر زیات خوشحالیاں کړی وي. او بالکل دا حقیقت ته میچ نه پس چې کوم مطلب افغانستان کې ویډیوز راغی، افغانستان چې کوم خلک وغه خوشحالیاں کول نو خبره ده، او افغانستان له دا ګټه بار بار مبارک شو. دغه رنګ په ورلډ کپ کې نور ګټه هم ترلاسه کی، ځکه بل چې کوم تیر شوی ورلډ کپ 2019 ولاغه کې ټول میچونه چې کوم افغانستان ویللو جی. نو دا پیر هم ډیر زیات میمز په افغانستان کرکټ ټیم جوړیده چې افغانستان چې کله انډیا ته لاړ ورسېدو نو هغه ایرپورټ تصویران به خلکو شیر کول چې افغانستان انډیا ته ورسېدو، خپل پوینټس نور ټیمانو ته ورکول د پاره خو نه جی. افغانستان خپل پوینټس نور ټیمانو ته د انګلینډ خلاف مطلب ګټه ترلاسه کول او بیا استرالیا خلاف په کوشش کوي چې ګټه ترلاسه کړي، ځکه استرالیا د افغانستان نه انکار کړو د سیریز نه، هغه په سوجه باندې انکار کړو. هغه ځل ته د ویډیو کې نه ډیسکس کوم چې په سوجه استرالیا د افغانستان نه انکار کړو، بیا د پاکستان او د افغانستان یو سیریز په دوبۍ کې رین شو چې هغه افغانستان ګټل او تاسو ته یاد دي. نو هغه استرالیا د افغانستان نه انکار کړو چې موږ افغانستان سره کرکټ نه کوو جی، چې په سوجه کړو هغه نه ډیسکس کوم جی. خو اوس افغانستان چې کوم دی استرالیا به هم په دې ورلډ کپ کې فیس کوي او استرالیا میچونه بایلل دي. استرالیا الریډي مطلب د پریشر شکار دی او افغانستان سره چې کوم سپین اٹیک ته نو زه امید لرم چې افغانستان به دغه استرالیا نه هم په اسانه باندې میچ ګټي، څنګه چې انګلینډ له شکست ورکو داسې به استرالیا له هم ورکوي او د خپل بدل به خلی چې کوم هغه انکار کړو چې مونږه افغانستان سره سیریز نه کوو جی. نو دا اپډیټ سو دا میچ حواله سره راتلونکي چې کوم میچونه دی غیر افغانستان هم ډیر سختي او د پاکستان هم سختي. نو چې کوم اپډیټس راځي مخې له تاسو سره به شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. والسلام.